د بینظیر کفالت پروګرام د پاره چې موږ رجسټریشن کړو په هغه وخت کې چې موږ کم د موبایل نمبر ورکړو هغه د موبایل نمبر به وس نه چلیږي. د دې په اړه کې ځینې کسان تاسو کې پرونم باندې موږ ویډیو کړو خو ځینې کسان ته دا پته نه لګي که تاسو نمبر باندې کې چین نه کړو ګوره تاسو په دغه روپۍ چې دا باندې ملويږي بل چې تاسو په هغه نمبر باندې اکاونټ جوړېده چې دا هم پکار دي چې تاسو اکاونټ په جوړین تاسو دغه اکاونټ ته دا روپۍ راځي لکه ډیجیټل ویلټ په تر باندې چې دا روپۍ به تاسو ته ملويږي تاسو به آنلاین چې اکاونټ جوړه هغه اکاونټ ته 10 روپۍ راځي او تاسو په اکاونټ کې پرتی بیا بس د اکاونټ نه دا نه واپس کیږي چې تاسو اکاونټ جوړ شي و چې کوم روپۍ راشي اکثر هغه روپۍ واپس شي بیا چې تاسو اکاونټ راځي بس تاسو په اکاونټ کې تاسو هغه لګي چې هم لګول شي په هغه باندې تاسو نور کارونه چې دام کول شي نو دا هغه د پار نمبر ته چې ضرورت ته نمبر هغه نمبر پکار دی چې هغه تاسو په نوم باندې او هغه نمبر کولاوي نو ځینې کسان وي موږ د رجسټریشن په وخت کې نمبر ورکړل دي نو کوم کسانو چې د رجسټریشن په وخت کې نمبر ورکړی هغه نمبر هم صحیح دی خو که تاسو ته میسیج دغه نه راغلی تاسو ته پته چې موږ دغه نمبر ورکړی دی او دا نمبر کولاوي تاسو سره نو هغه نمبر به کار کوي. بل دا چې ځینې کسانو ورکړی د خپل بچي یا ورکړی یا دغه ورکړی د خاوند ورکړی یا د بل کس ورکړی او هغه نمبر د دې سره نو هغه نمبر چې دی دا هم نه چلیږي لکه که تاسو د بل کس نمبر ورکړی نو دغه نمبر چې دی دا هم په دې کې نه چلیږي د هغې لپاره به تاسو دې چل کوئ چې خپل نمبر به راوکوئ او خپل نمبر به هلته ورکوئ په خپل نوم باندې کومه زنانه چې روپۍ اخلي د کومې زنانه په شناختي کارت باندې چې راځي هغه زنانه په هغه شناختي کارت باندې نمبر راوکاږي دا یو اکاونټ چې دا اکاونټ تاسو محفوظ وي چې تاسو په نوم باندې نو دغه اکاونټ به محفوظ وي چې تاسو په نوم باندې نه نو بیا هغه اکاونټ چې دا نه محفوظ نو نمبر چې دی دا تاسو له خپل نوم باندې پکار دی. بل لازمي کسان وي چې موږ خپل خاوند ورکړی دی یا د خپل بچو ورکړی دی نو که تاسو هغه ورکړی نو تاسو هغه خپل نوم تم راړولی شئ یا د بل کس ورکړی تاسو ته پته چې دغه نمبر پکې دی د هغې نه تاسو ته میسیج هم راغلی هر سر راغلی خو چې نوم د بل کس په نوم باندې نو تاسو به داسې چل وکړئ چې هغه به خپل نوم ته راواړوئ کوم ځای کې چې د موبایل دوکان هلته کې به لاړ شئ هغه به ستاسو نوم ته چې دی دغه نمبر به راوړئ نو چې کله هغه ستاسو نوم ته دغه نمبر راوړئ نو بیا دغه نمبر ستاسو دپاره هم برابر دی او که دغه شانتې نه شئ کولی نو داسې چل وکړئ چې نمبر چې دی دا ځان له راوکاږئ او لاړ شئ او خپل نمبر چې دی دا به دې کې اپډیټ کړئ هغه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي د ټول لپاره ځکه سبا ورځې د دې زړو کسانو چې دی دې ته هم ضرورت راتلی شي نو کومه زنانه چې رجسټریشن کوي د هغې نه مخکې به تاسو د خپل موبایل سیم چې دی دا به ځان له راوکاږئ په خپل نوم په خپل شناختي کارت باندې هغه سیم کارت چې دی هغه به له ځان سره وړئ که دوباره اندراج کوئ نو په هغې کې هم دا چینج کېږي لکه دوباره اندراج له لاړئ هغه خپل نمبر ورکړئ نو ستاسو دغه نمبر چې دی دا به ور وخېږي نو په دغې باندې به ستاسو ډیجیټل ویلټ چې دی دا به جوړ شي لکه ستاسو اکاونټ به جوړ شي بیا به ستاسو دغه اکاونټ ته چې دی د هغو له طرفه روپۍ راځي نو که ستاسو دغه اکاونټ جوړ نه شو یا بل کس په نمبر باندې جوړ شو نو بیا تاسو ته دغه روپۍ چې دی دا نه شي ملوی دی د هغې لپاره چې دا ګوته لګول هم دي دا ګوته به تاسو لګوئ هلو به تاسو ته ملویږي نو هغو پکې دا شرط ایښودی چې د زنانه په نوم باندې دغه اکاونټ چې دی دا نمبر چې دی دا لازمي نو کوم زنانو چې په خپل نوم باندې نمبر نه ورکړی نو لاړ شئ خپل نوم ته دغه نمبر چې دی دا راواړوئ که ستاسو د زوی په نوم باندې یا د خاوند په نوم باندې خپل نوم ته چې دی تاسو راړولی شئ.